إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. کنا دعوی توحید باندې دلائل عقلی پیش کړو، د هغې نتیجه هم ښودلې وه فلا تجعلوا لله اندادا، او ان کنتم فی ریب کې صداقت پیش کړو د الله د خپل کتاب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت. چا چې خبره منله ناغي له زیر ورکو، او چا چې خبره نه منله ناغي ته ویل ستاسو دپاره جهنم دی اعدت للکافرین. جنتیانو تذکره کړی او دی فرمایلی چې الله به دوی له جنت ورکي، جوړی به ورکي، رزقونه به ورکي نه ختمېدونکي، همیشه دپاره وي. اوس دې دی کې ان الله لا یستحي ان یضرب مثلا، په دې کې جواب دی د یو شبهې اعتراض کول بد خبره نه ده. که د اعتراض مقصد دا وي چې زه په خبره پوه شم، ټیک خبره ده، خو یو دا وي چې یو انسان ځان له یو ټارګټ مقصود کړي او د هغې خلاف کیږي، نو دی خامخا سوال کوي دلیل د سړي صحیح، یعنی یو سړی چې کوم بحث کوي د هغه مقصود صحیح وي، دلیل هم صحیح، خو چونکې د رایې خلافي نو دی به د هغه تنګول شروع کړي. نو داسې قسمه سوال دی د سوال د تعنت وي، دې ته اختلاف برای اختلاف وي. او دا د بدقسمتۍ نه زمونږ نن مزاج جوړ شوی دی چې د فلاني خبره که صحیح هم نو زه نه منم. دا افراتفری مونږ په خپله جوړه کړې ده. که مونږ دا وکړو چې د هر سړي خبره هم ته غوږ کیدو، د هغه دلیل وګورو او وګورو چې شاید زما خبره کې هم د غلطۍ امکان موجود دی، زه د هغه دلیل وګورم او پای قانع شم او خپله رایې پرېږدم، دا به څه عیب نه وي. خو که دا مونږ وکړو نو فرقواریت به څوک کوي؟ زمونږ ټول کاروبار هغه تحقیق باندې نه دی مبني، بلکې هغه فرقه پرستی باندې مبني دی، او دغه زمونږ د کمزورۍ بنیادي وجه ده. د مشرکینو سوالات هم دغه شانتې دي. هغوی ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میشن خلاف کوي؟ صرف په دې وجه چې هغه سرایې پیش کوي، کم دین پیش کوي هغه د هغوی د مشرانو د دین خلاف دی، نور څه نشته پکې. که هغوی هغې خبرې ته غوږ کېږدي کوم چې هغه پیش کوي بطور دلیل د الله طرف نه پیش کوي، په هغې عقلي نقلي دلایل پیش کوي، نه به د خپل پلار نیکه لار پرېښوي. نن بدقسمتۍ نه دا د اکثرو جماعتونو مسله ده چې هغه د خپل مسلک نه د خپل رای نه ناخوا کېږي. زما دا مطلب نه چې سړی د اخوا شي، نه د اخوا کېږي، خو د دلیل په بنیاد دی هغه خپل کړي. نکته دغه ده کې چې هر سړی یو خبره د دلیل په بنیاد نه خپلوي، بلکې په دې وجه خپلوي چې د مسلک رایه ده، د مذهبي رایه ده، د مشرانو رایه ده، د دې ذوق دی. نو داسې سړی انشاءالله زر به پته ولګېږي چې کله سړی مړ شي یا قیامت ته لاړ شي نو پته به ولګېږي. نو دا اعتراض برای اعتراض وي. تاسو اهل علم یې او په دې پوهېږئ چې اعتراض عین رداد برا کېدلو ته وایي. اعتراض ته اعتراض په دې وجه وایي چې تا هغه سړی مخکې تلو ته نه پرېږدې، او په دې لفظ کې بنیادي طور د دشمنۍ هغه عنصر پروت دی. د سوال دا مطلب وي چې کله سړی پوه نه شي نو ځان پوهېږي، یا ما سره یو دلیل دی ما ته هغه مضبوط ښکاري، زما د رایې خلاف وشوه نو زه سوال پیش کړم چې جی ما سره خو دا دلیل دی او تا سره دغه دلیل دی، لږ مهرباني وکړه ما پوهېږه د دې دلایلو موازنه ما ته وکړه. نو مونږ د بحث و تمهیز لارې بندې کړي دي. بحث مباحثې زمونږ ذهن هغه مناظرانه دی او د هغې د وجې نه یو لوی
اګړم بګړم دی، هر ځای کې اګړم بګړمي، هر مدرسه کې، هر کلي کې، هر کور کې. د هغې بل څه وجه نشته. د بل د اورېدلو جذبه خلکو کې نشته، بلکې هر سړی صرف دا ویل غواړي چې څه زه ویم نو دا دې واورېدی شي او بیا یوازې اورېدل نه، دا دې ومنلی شي. خو دا د مشرکینو چې کوم اعتراض دی نو هغه دغه لحاظ سره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی نبی دی. تاسو تاریخ کې لوستی دي چې هغې به دا منل چې او دا د الله صحیح نبی دی، د هغې تسلیمه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. قرآن کې تصریح شته د خبرې چې د هر نبی خلاف چا کړی دی هغه دلیل په بنیاد نه دی کړی. وجحدوا بها هر معجزه چې پیش شوې ده د انکار سبب سره، واستيقنتها انفسهم زړونه یقین کو چې او واقعي دا سړی صحیح دی، لیکن د انکار وجه سوا ظلم او علو. دا بنیادی خبره ده. اوس چې رسول کله خبره پیش کړه پکار دا و چې منلی شوی به دی، هغه ونه منله، الټه په هغې اعتراضات وکړل او شبهه پیش کړه. شبهه څه ده؟ شبهه عام مفسرین دا لیکي چې سورة الحج کې آیت کریمه ده چې الله نه سوا کم کسان تاسو ربلی لن یخلقوا ذبابا دی او مچ قدرې نشي پیدا کولی ولو اجتمعوا له اگر کاغې ته جمع شي. دا عام مفسرین دا وایي چې په دې بنا باندې هغې شبهه کړې ده چې دا څنګه د الله کلام دی چې په دې کې د ماشي او د مچ ذکر هم دی. نو وایي چې الله جواب وکړو چې ان الله لا یستحیي. مونږ پینډۍ کې قرآن مجید دوره کړې ده. شیخ القرآن رحمه الله ودا ویل چې عجیبه ده، سوال مکې والا وکړی دی، جواب مدینې والا ورته کوي. سوال مکې والا وکړی دی، یعنې سورة الحج مکی دی، نو سوال هغې کړی دی او قرآن جواب کوي په مدني صورت کې یهودو ته جواب کوي. دې ته څه ویلی شي؟ د دلایلو په رڼا کې، د تاریخ په رڼا کې د خپل عقل درست استعمال. تا ته څوک دا نه وي چې تا عقل داسې مه استعمالوه چې ګنې ممنوع دی، خو چې کومه خبره وشي نو تاریخ د هغې لپاره استعمال کړه. د تاریخ اهمیت په خپل ځای ډېر ضروري دی. زموږ خلک ای باندې نه پوهېږي. الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ یو کتاب دی د حافظ سخاوي، هغه هغه لیکلی په دې موضوع باندې دی چې تاریخ څه اهمیت دی. اصل دا چې مونږ کله تاریخ رد کوو نو مونږ د صحابه کرامو په باره کې تاریخ رد کوو. ادوه ځان له خبرې دی. صحابه کرامو په باره کې چې انسان څه وایي هغه د نصوصو مطابق وایي. په عام تاریخ باندې د صحابه کرامو پہچان نه کېږي. نو د هغې نه خلکو دا یو شی جوړ کړی چې د تاریخ څه اهمیت نشته. د تاریخ اهمیت شته، لیکن صحابه کرامو په باره کې څه ویل د دین سره تعلق لري، او د دین په معامله کې قرآن او سنت کې د هغې باره کې چې څه ویلي نو که تاریخ کې د هغې خلاف لیکلي نو یا خو به د هغې تعویل کو، که تعویل ممکن نه د تاریخ نه به انکار کو. بعضې خلکو ته دا شبهه ده چې که موږ د تاریخ نه انکار وکړو نو زمونږ به 2/3 دین برباد شي. دا ایسې ګپ لګولی 2/3 دین نه بربادېږي. دا خلکو شبهه ده چې هغې اعتراض کوي په صحابه کرامو باندې چې خلافت ملوکیت کې څنګه بدل شو، نو د هغې لپاره بېسر وپا روایات راخلي چې هغه د صحابه کرامو باره کې د حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان د دې قسم آیتونو خلاف. نو تاریخ اهمیت په خپل ځای دی، لیکن ځان په دې پوهول غواړي چې هغه تاریخ چې د صحابو بدی بیانې قابل قبول نه دی. خلقو ته په دې شبهه باندې بیا اعتراض دی، بیا په دې جواب اعتراض دی چې دې مطلب خدا شو چې کم تاریخ د صحابه کرامو خوبه بیانې ناقابل قبول دی، او چې کم تاریخ د صحابه کرامو بدی بیانې ناقابل قبول نه دی، وایي همدغه شان دی. لیکن د معذرت ضرورت نشته دی، همدغه شان دی. د هغې وجه دا ده چې مونږ په احادیثو کې کله صحیح او ضعیف او موضوع کوو، نو په تاریخ کې به صحیح غلط او موضوع نه کوو.
ستا کوپړی کې دماغ شته که نشته؟ اعتراض درځي له تش اعتراض کوي. تاریخ د ضایع شي پای باندې زمونږ څه دي؟ د صحابه کرامو په باره کې نرم رویه اختیارول غلط دي. دا زمونږ د دین بنیادی کړی ده او دغه کړی که ناقص شوه برباد شوه زمونږ دین برباد دی. نو دا شبهه د هغې چې کوم ده دا کم مفسرین لیکي دا درست نه ده، دغه طریقه نه ده. استادان نمونه نه اخلو، خلک وایي تاسو د خپل استادان نمونه اخلئ. دا ابن جریر دی د مفسرینو استاذ. د صفحه 213 کې د آیت لاندې لیکي لما ضرب الله هذین المثلین للمنافقین. مخکې الله دوه مثالونه پیش کړي دي، ان الذین کفروا او رست بیا کصیب من السماء، یعنی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء الآیات الثلاث. قال المنافقون الله اعلی واجل من ان یضرب هذه الامثال. مدینه منوره کې دغه مثالونه بیان شوي دي او په هغې باندې منافقینو اعتراض کړی دی چې دا څنګه د الله کلام دی چې په دې کې دا مثال نه دی، په دې کې د هغې غلا ښکاره شو که نه. د منافقینو برایه معلومه شوې، په دې وجه هغې باندې دا ډېره ناشنا لګېده. فانزل الله تعالی ان الله لا یستحیي ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها. اوس مخکې سره مربوط هم شو او دا سوال ونه راځي چې سوال مکې والا وکړی دی جواب مدینې والا ورته کوي، نه سوال هم مدینې والا وکړی دی او جواب هم مدینې والا ورته کېږي. پاتې شو هغه لن یخلقوا ذبابا والا، نه هغه صورت مختلف فی دی، څوک وایي مکي دی څوک وایي سورة الحج مدینې دی، د هغې دې سره تعلق نشته. خو دا قرآن مجید د شبهې جواب کوي چې ان الله لا یستحیي ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها. استحیا لا یستحیی استحیا نه ماخوذ دی. استحیا څه ته وایي؟ مفردات کې امام راغب رحمه الله لیکلی دي چې یستحیی د دې ماده حی یې ده، حی یې چې هغې نه مونږ تفسیر ابن جریر کې صفحه 215 کې دلته لیکي چې ان الله لا یستحیی څه معنی ده؟ ان الله لا یخشی ان یضرب مثلا. ان الله لا یخشی ان یضرب مثلا. دا مو وایي پښتو کې خلک معنی داسې کوي چې الله حیا نه کوي د مثال د بیانولو نه. دا معنی غلطه نه ده، دا صحیح ده. لیکن کم خلک چې نه پوهېږي نه هغې ته یو نتیجه وباسي نعوذ بالله من ذلک چې ګندې الله بې حیا دی، هغه کې د حیا وصف نشته. خو داسې کار مه کوه ځکه الله چې کوم دی هغه خو ډېر حیي ستیرون، ډېر حیا کوونکی دی او ستیر دی، ډېر پرده پوخ دی. نو ښه دا ده چې مونږ د دې مفهوم ادا کوو. نو مونږ داسې ووایو چې ان الله لا یخشی ان یضرب مثلا. الله نه یریږي د مثال د بیانولو نه. ان الله لا یخشی ان یضرب مثلا. امام قرطبی دلته کې تعبیر بل شانت کړی دی چې ان الله لا یخشی معنی لا یترکو ولا یمنعو، لا یترکو ولا یمنعو. الله نه پرېږدي او نه منې کېږي ان یضرب مثلا د بیانولو د مثال نه. ضرب مثل میم سیلام او ضرب یو حقیقت د تمثیل په انداز کې پیش کول دې ته ضرب المثل وایي. یو حقیقت د تمثیل په انداز کې پیش کول دا ضرب المثل دی. پښتانه ورته متلونه وایي. ضرب الامثال یو حقیقت دی د انسان په ژوند کې، د انسان په عقیده کې، د انسان په اعمالو کې، تجارت کې، لین دین کې بې شمېره حقایق دي. یو سړی هغې له بطور تمثیل هغه بیان کړي، تا ته شکل د هغې جوړ کړي، نو دغې ته ویلی شي ضرب المثل. ضرب المثل بیان، مثال بیانول.
اصول لاری قرآن و حدیث کې چلوے نلوے روحانی سزونه قرآن مجید په تمثیلاتو کې بیانوي. د قرآن ټول امثال دغه شان دي تمثیلاتو کې. دا ځان له مستقل ټاپکس دي چې قرآن مجید د تمثیلاتو کم قسمونه استعمال کړي دي. دا لپاره ښه ده چې انسان ته د حافظ ابن قیم کتاب الامثال فی القرآن الکریم موجود وي. پای کې هغه د امثال او قسمونه بیانوي، د هغې تفسیر کوي. ډېر ښه کتاب دی هغه. دارنګې د هغه نورو کتابونو کې هم ښه مفصل په دې باندې تذکیري دي. د هغه هر مثال بیا نوم ورکړی دی. په دې پښتو کې اردو کې ډېر د کار ضرورت دی، لیکن زموږ خلک ګران کار نه کوي. ګران کار کول زموږ د خلکو عادت نه دی. دی با کار کی چې هغه آسانی. مثلا تیسیز بلیږي د مونځ یو حصه به په مخه کي، د مونځ حصه په دې باندې کار کول پکار دی. بعضې خلکو چې کړی دی هغه ځان له ځانه تفسیر کې د تفسیر وضاحت به یې کړي، لیکن ضرب الامثال باندې مستقل کار کول دا یو لوی اهمه فریضه ده. د خلکو دې طرف ته خیال نه دی. د هوښیارانو طریقه ده. الله حکیم دی. په دې وجه باندې دا کتاب کې خامخا ضرب الامثال وایي. قرآن د شبهې جواب داسې ضروری دی. خو دلته کې قرآن په نورو سوزونه پریښي دي او د یو داسې څیز ذکر یې کړی دی چې ډېر خصیص ګڼلی شي. خوا که د یو ماشي وي، الله نه منې کېږي د مثال د بیانولو د یو مثال نه خوا د بعوده دیتا بعوده ولې وایي عز چک لگئی یہ کاٹتی ہے. عین ضاد بعض تبعیض چک لګول. او دا یو بل چپټر ځان ګره کړی ده بعوده. او دلته چې تاسو امام راضي رحمه الله رب العزت په کتاب کې د کمالاتو د برسېره کولو دپاره دا څیزونه لږ ښیي. هغه به دا وایي چې ګوره قرآن مجید د ټولو نه مخکې د ټول نه معمولي ځناور ماشه د یې تذکره وکړه. سترګې مرګې نه وي د هغه که نه، هر څه معلوموي په جدا اندازونو باندې. او د ټول نه آخر کې چې قرآن مجید کم څاروی ذکر کوي، کم ځناور، هغه فیل دی، هاتي دی. ته دې دواړو آپس کې د تضاد مقابله ده. د تضاد څه شی دی؟ ربط دی. څنګه تویر مخکې هم شته که نه؟ د دواړو میانځ کې سره تویر خو مخکې هم شته، سورة البقره کې هم شته. په دې لحاظ وایو چې تویر خو سورة البقره کې هم شته که نه، خو ټول نه آخر کې څه ذکر کړی دی؟ فیل. او د ټول نه مخکې څه شی ذکر کړی دی؟ هغه بعوده ده. او د دې دواړو میانځ کې یو ربط دی. هغه ربط باندې هغه د قرآن مجید یو کمال برسېره کوي. نو کمال دا دی چې د دواړو خرطوم دی، سونډ د دواړو دی. د انسان نه چې وینه راوباسي ماشه دا په څه راوباسي؟ دا په خپل خلطم راوباسي. لیکن الله هغې کې داسې حکمت سره څیزونه اچولي دي چې کوم ځای باندې ماشه خلق دي، نو هلته کې هغه د خپلې خولې نه اول یو داسې لاړه ور داخلېږي چې خرطوم دی ور داخلوي که نه، نو هغه لاړې هغه ځای نرم کړي، انسان په هغې نه پوهېږي. البته دی چې کله موړ شي که نه او بیا شونډ وباسي، نو بیا انسان هغه وخت پوه شي، نو ټک ټک شروع کړي. نو دا په دې بعوزه کې الله عجیب و غریب څیزونه اچولي. سترګې نشته بیا هم لیدل کوي. خو بیا یو دومره معمولي څیز دی خرطوم دا بعوزه، او د هاتي غوندې غټ څیز د هغه سرمن هم د ټول نه مضبوط وي که نه، دی چې په هغه کښېني نو هغه هم د ده نه ټوپونه وایي. یعنې یو ډېر معمولي څیز په یو ډېر زبردست څیز باندې کله کښېني، یو ډېر مضبوط څیز باندې کښېني، نو هغه هم د ده د حملې ته نه ټینګېږي. دا د ربط هغه نور مختلف څیزونه ویلي. تاسو که د دې
نور حکمتونه لټوي بالفرض ناغه حیات الحیوان کې وګوره د میری عربي نسخه ما اخلي دا غي کې سب کمال نشته اردو نسخه وای زره ولې پوهه بشه به عربي هم وجل حیات الحیوان یو د جاهز دی ډېر ښه هغه دی خو خلک نه پیژني او د میری والے پیژني د میری په دې کتاب کې کله کله وایي سونه داسې راځي چې سړی وایي چې د وضاحت کم خلقو ته هغه وایي چې کله یو سړی ځنګل کې او تکلیف ورته پیښ شي که نه یا د زمري خطرې نو او دی وایي اعوذ بدانیال علیه السلام دا دې ملک د شرک چې کوم مرګري دي هغوی به دا دلیل کې پیش کړي چې کتاب کې لیکلی دي چې اعوذ بدانیال علیه السلام حالای چې تعوذ دا د الله کار دی پناهي ورکول الله کولی شي مخلوق پناهي نشي ورکولی نو دا د فرقې یو خاص کتاب دی د هغې کتابونه چې تاسو ګورئ نو په هغې کې به ټول احادیث سي یا به دغې کتاب الحیوان نه وي ما ته یو سړي پیش کړی نو ما کم سے کم د انسانانو کتاب خو ښیه که پوه شئ 100 د حیواناتو په کتاب کې ما ته حدیثونه ښیه نو دا ګپ جوړ کړي خلک د دین نه ګپ نه جوړي هغه یو انسان د میری یو سړی دی شافعي المسلک دی د دې شوافیو عقایدو کې هغه چستی نه کوم چې د احنافو په عقایدو کې ده دا ټول بیچاره دا هنګډ وډ دي دا سما او د یو څو د بل څه نظریات موږ ته نه راغلي دي ورنه د احنافو خپل مذاهب دغه نه دي بهقي څوک دی شافعي دی که حنفي دی شافعي المسلک دی نو دغې خلقو کې دا مصیبت شته دی بعوده قرآن دلته ولې ذکر وکړه د بعودې ابن جریر دا ډېر ښه تفسیر دی او خلک ګوري نه دا نوې نوې پسې دي اهل علم ته زما وصیت دا دی چې دې امهات الکتب ګوري ابن جریر لولئ ابن ابي حاتم لولئ دا نور رستو دي دا خلک قرطبي م رستو دی روح الماني م رستو ده دا چې تاسو لولئ تاسو به د اسلاف علم یاد شي دا اسلاف علم جامع ورکوټي لیکن جامع وي دلته ابن جریر رحمه الله وایي چې قرآن دلته بعوده ولې ویل بعوزې نه ولې واړه واړه څیزونه نشته سپږې دی نور بې شمېره څیزونه چې دا بعوزې نه واړه دي ولې قرآن دا ذکر کوم نو د ربیع بن انس حوالې سره لیکي چې د دې خلکو مثال چې کوم دی دا هم د بعوزې دی مشرکین مکه یا د مدینې منورې چې کوم یهود دي نصارا دي منافقین دي دا د بعوزه دی مثال د هغې دی د بعوزې څنګه مثال دی بعوزه داسې یو څیز دی چې دی وږي که نه وږی نو دی ژوندی خو چې کله دی موړ شو نو بیا مري نو دا اصل حال دی د مشرکینو د منافقینو د یهودو او د نصاراو چې دی تر کومې پورې وږي نو دی تر هغې پورې ایمان کی خو چې کله ماړه شي نو بیا د ایمان نه یو طرف ته شي او دا خلک به الله لکه د ماشي غوندې مړه کوي یهود او نصارا چې کله د هغې غربت و نو هغې به ایمان طرف ته مایل وو که نه مایل چې کله خلک په دواړو لاسو باندې لوټ کړه د سود په بنیاد باندې هغې انکار شروع کړه د حقایقو نه نو دوی خو اول لار څه منل د منافقین هم دغه حال و د ربیع بن انس قول لري چې اذا خلت آجالهم وانقطعت مدتهم صاروا کالبعوضة تحیا ما جاءت وتموت اذا رویت د دې بعوضې مصیبت دا دی چې دا ژوندی تر کومې پورې چې دی وږي وتموت اذا رویت او چې کله دا مړه شي بعوده مړه شي نو بیا مري فکذلک هؤلاء الذین ضرب الله لهم هذا المثل الله دا مثال چا لپاره پیش کړی دی دی به د منافقینو لپاره پیش کړی دی چې ډېر زر دا تاسو به ماړه شئ او بیا به تاسو هلاک کړی شئ خو دا ځای تا به ډېر ځله اورېدلي لیکن څنګه چې ابن جریر حل کوي داسې به چا دا خبره نه کړې زه ځکه تاسو یم روایتي انداز نه روزئ روایتي درسونه مه کوئ صحیح ټیک ټاک طریقې سره د اسلافو کتابونه ګورئ او په هغې انداز باندې درسونه کوئ دې لپاره چې ستاسو به درسونو کې څه علمي چاشني پیدا شي نو الله جواب کوي
ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها خوا کا د یو ماشي وي یا د دینه پورته وي دا پورتواله په شي کې په خصاصت کې په نریوالی کې فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم نو هغه کسان چې هغې ایمان یې راوړی دی اوس خبره اسانه شو که نه لا که ایمان المنافقین قرآن د اول نه تا ته دا ښیي او تا له ذهن جوړوي چې صحابه کرامو کې منافقین نشته صحابه کرامو کې منافقین نشته منافقین په اعرابو کې دي منافقین په اعرابو کې دي که څه ځایونو کې داسې راځي داسې الفاظ د هغې به دغه مطلب نه وي نن انشاءالله چې کومه شبهه مونږ د صحیح بخاري د یو روایت باره کې وایو نو په هغې کې به د دې مسلې بنیاد معلوم شي تاسو ته صحابه کرام خالص مؤمنان دي دلته کې د ایمان څه مطلب دی فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم د مخکې نه تر دې ځای پورې قرآن څومره ایمانیات ذکر کړي دي هغه د ذالک الکتاب نه شروع کې دې پورې راشه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین هغه ځای نه راواخلې تر دې ځای پورې شپږو ایمانیات قرآن ذکر کړي دي بیا یو اواز کړی دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم دا خلق مراد دي نو هغه کسان چې هغې ایمان راوړی د صحابو او د منافقینو په منځ کې حد فاصل څه دی څه بنیادي فرق دی هغه دا دی چې صحابه کرام د زړه د کومې نه مؤمنان دي او منافقین د زړه د کومې نه مؤمنان نه دي دی جدا کړل د هغې نه فاما الذین آمنوا بالقلب بقلوبهم ناغي سجل گئی فیعلمون انه الحق من ربهم ناغي پوئیږي په دې خبره چې یقینا دا حق دی د دې د رب د طرف نه حق ذکر چې رسول الله پیش کړی دی نن د دین د پاره واحد ذریعہ چې په هغه د دین حقانیت معلومیږي هغه د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا خبره د کفر نه ده بعضې خلکو دا خبره د کفر ښکاري رسالت د منلو نه بغیر قرآن نشي تسلیمه دی دې خبرې دا مطلب دی دا نه مطلب چې قرآن دلیل نه دی د خلکو یو سړي سره دشمنی ده هغه دا خبره ډېره زیاته کوي چې نن واحد هغه ذات چې د هغه د ذات د وجې دین قایم دی هغه دی سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خلک ورته څه وایي دا چې قرآن نه مني دغه مطلب نه دی دا کتابونه وګوره دا مخالفت برای مخالفت دی بس په دې باندې خبره کوي نه په دې خبرو روږدي شي غلط اعتراض غلط خبره کول محض رکاوټ پیدا کول په دې مسله وګديږي رکاوټ نه پیدا کړ ځان کې جذبه پیدا کړي زمونږ دې جماعت سره جنازګان نشته د ډېرې مودې راسې مونږ له واړو چې دې جماعت کې وه جنازه راله د دې مقبرې نه به دلته کوله بس مخکې نه را روانه مونږ هم کوله یو سړي ته دا خبره بده ولګېده خبره ما ته ورسېده ما یې چې بھائی جنازه کېږي په جومات کې صحابه کرامو جنازې کړي دي سیدنا عمر باندې صہیب رومي جنازه په مسجد نبوي کې کړې ده نو اوس دې ته د صحابه کرامو اجتماعي عمل نه ښکاري او یو حدیث ورته ښکاري د سنن ابي داود چې من صلى على الجنائز في المسجد فلا شيء له چا چې په جنازه باندې جماعت کې منځ کو نه د هغه دپاره څه اجر نشته مطلب دا چې ټول صحابه کرام د دې حدیث نه ناواقف دي دا مطلب شو بل څه مطلب یې خو نشته هلته چې محدثین راواخلې نو هغې وایي تاسو پوهېږئ په عربی باندې او په دې هم پوهېږئ چې حروف جاره یو د بل په ځای راځي محدثین بالاتفاق لګي چې لا شیء له لا شیء علیه په دې څه ګناه نشته دی او د سید عایشه اقوال هم ستاسو مخې تېر شوي چې جنازه په چا بار شوې وه نو هغه ویل جنازه دلته وګئ
او چې کله جنازه کېده نو بعضې خلکو بد وګڼل نو خلک تر دغه کوی غلی شي دا بعضې خلکو چې بد وګڼل دا څوک دي صحابه نو بیا ته نتیجه راوباسي مطلب دا دی چې جماعت کې جنازه کول جایز نه دی د سید عایشه جواب دی ورپسې ولې پرېښی هغه ووایه هغه دا دی چې رسول دا قوم چې کوم دی دینه ډېر زر یې وشوه په فلاني او فلاني او فلاني او فلاني باندې جنازې په جماعت کې شوي دي تو جنازه په جماعت کې کېدل نه مکروه دي نه مکروه تحریمي دي د احنافو چې کوم محقق مذهب موږ ته معلوم دی نو هغې وجه دا ښودلې ده چې د تلویث مسجد د وجې د جماعت د ګنده کېدو د وجې جنازه دې د جماعت نه بهر وکړی شي که تا کې څه فقاهت نه تو به دې پوهېږي چې دې تعلق زخمي سړي سره دی که نه عام چېرته مړي زمونږ ډزېږي را ډزېږي تلویث المسجد هغې د کراهت قول په دغې کړی او دې سره به اتفاق ممکن نه دی سیدنا عمر زخمي و که نه وینه به نه پیدا که نه لیکلی دی بېشک کتابونو لیکن څه نسخ خو نشته په دې باب کې دا اجتهادي امر دی اجتهادي امر قبلولی هم شي هغه رد کولی هم شي څه فرق خو نه ورځېږي په نو جواب خو مونږ ټیک ټاک وکړو البته دا هم وایو چې کوم ځای کې جنازهګاه موجود وي هلته دې وکړي خامخا دې جومات ته مړي نه راوړي دا نه چې به دې زور لګو ګندې یا ګندې څه عام دعوت چې راځئ او جومات کې د جنازې لمونځ کو نه دعوت شته دی نه پې زور لګو محض د جواز یو قول دی صاحب باندې ډېره ګرانه ولګېده دغلته کې تقریر کو زه لیدم چې دی ولاړ دی تقریر هغه شروع او تقریر ټول زما خلاف دومره دل ګورده ځان سره وساتی زمونږ هم شاګردان شته دی ما پسې راولل ما یې نه هر سړي ته د خپل رایې د پیش کولو اجازه شته دی چې کله خپل دلایل پیش کړي خلک به پوه شي نو هغه آخر کې بس الله د هغه د خولې نه وباسله چې په صحابه کرامو باندې و بېشک دا کېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم هم څو ځله په جومات کې کړې ده خو دا مکروه دی خبره ښکاره شوه خلکو خلک خو پوهېږي څه ځناور خو نه دی چې کله رسول الله وسلم کړې ده د کراهت وجه سره یعنی کله چې سړی بل ته غوږ کېږدي که نه خبرې ته غوږ کېږدي نو الله د هغه امداد کوي بیا خو زمونږ خو مزاج دا جوړ شوی چې نه اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے نو په دې باندې کار نه کېږي غوږ کېدی یو سړي ته چې هغه څه وایي پوره واوره هغې نه وروسته بیا جواب کوه مؤمنانو کې چونکې دا صفت موجود و او دا ظالمان دي خو بېدینه خلک و ناکاره خلک و روانه شروع فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم هغې پوهېږي په دې خبره چې یقینا دا هو ضمیر څه ته راجع کې مثال ته راجع کې یقینا دا مثال حق دی د دې د رب د طرف نه مثال د الله په کتاب کې دی خلک په هغې اعتراض کوي مونږ هغه اعتراض نه تسلیمو واما الذین کفروا هغه کسان چې هغې کفر کړی دا کم کافر دی الذین نافقو د چا چې ذکر را روان دی دا سوال د چاو د منافقینو نفاق قلبی کفر دی نفاق قلبی کفر دی فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا ناغي وی چې څه اراده کړې د الله په دې مثال د دې ضرب المثل څه مقصد دی څه حکمت دی پکې یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین څه معنی به دې چې یضل به کثیرا گمراه کوي په دې ډېرو لا او کنا گمراه کیږي په دې ډېر خلک گمراه کوي په دې ډېر نو سوال لای چې آیا گمراه کول الله کوي او که انسان په خپله کوي دا ورته د عقیدې مسله ښیو که عقیدې مسله ورته ښیو چې گمراه کوي الله څه مطلب گمراه کوي داسې چې کله یو سړي ته دین ورسېد
هغه د لا نسلم په ډیری ناست دی په پوزه باندې مچ نه پرېږدي یعنې خبرې ته غوږ کېښودو ته هم تیار نه دی نو ستا څه خیال دی دی به په هدایت راشي د خو د ابتدا نه ضد ونیو هټ درمي اختیار کړه نو دغه شان خلک دا دلال هغه تقسیم دلل شګه چې دلال راغی نو اوس دی کې بخت شه په دمه دمه تر دې چې مقابله د حق شروع کړه د پیغمبر د وجلو کوشش شروع کړو رسول الله وسلم چې کله به د منافقینو چمته یا د یهودیانو چمته لاړ نه به ورسره څه کول مذاق به یې وړاو د هغه د وجلو کوشش به یې کوو او چې کله انسان دغه ځای ته ورسي بیا الله د هغه نه د ایمان اغستو هغه توفیق واخلي او د هغه د ګمراهۍ فیصله وکړي نو الله ته نسبت چې کېږي دا په دغې بنیاد کېږي دا نه چې دا الله د اول نه ګمراه کړی دی یضل به کثیرا بېلارې کوي په دې باندې کثیرا ډېر خلک ویهدي به کثیرا او هدایت ورکوي په دې باندې ډېرو ته څوک پې ګمراه کېږي منافقان پې بېلارې شو او هدایت یافته شو کلک شو په دې باندې مؤمنان د چا په عقیده کې چې شرک نه و توحید موجود و اخلاص موجود و انبیاء کرام علیهم السلام باندې ایمان ټول قوتونه پکې موجود و هغوی قرآن باندې کلک شو مثال باندې کلک شو نو که یو سړی دا غواړي چې زما دین د قایمي نه د قرآن نه پرېږدي مونږ ډېر لوی لوی خلک لیدلی دی چا ډېر زیات حق پرستی ډېر عمرونه یې لیږلي په حق پرستی کې لیکن هغه په حق ټینګېږي نه ولې د هغې سینه کې قرآن نه د بل فکر خو کوئ تاسو لیکن هغې سره خپل فکر مخکې ږئ چې هسې نه زموږ نه حق پرستی وځي حق پرستی د هغه چا نه وځي چې هغه د قرآن مجید فهم په هغه کې نه د قرآن فهم دا لازم دی او دا واحد هغه څیز دی د علم اضافه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی شو قل رب زدنی علما دا څه شي علم و کیمسټري وه بیالوجي وه فزیالوجي وه هایجین و که نه قرآن فهمي وه یعنی د دنیا علوم پهکې کې اضافه او که نه هغه د انسان آخرت نه تباه کوي لیکن د انسان قرآن فهمی چې نه ته د آخرت تباه شوی دی کوشش دا کوئ چې قرآن فهمی ځان کې هم پیدا کړئ خپلو شاګردانو کې هم د قرآن د پوهولو کوشش وکړئ لفظي ترجمه کوئ سره وضاحتونه هم کوئ مختصر وما یضل به الا الفاسقین او نه بېلارې کوي په دې باندې مگر فاسقان دا نسبت د ګمراهۍ چاته وشو الله ته وشو مسنون خطبه کې تاسو وایئ که نه من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له په دې کې څه ضرورت نشته چې موږ د خامخا اوس معذرتونه کوو چې نه جي الله ګمراه کول نه کوي انسان چې ګمراهي خپله کړي نو الله بیا په هغه د ګمراهۍ فیصله وکړي او انسان چې هدایت خپلوي الله په هغه د هدایت فیصله کوي او د آخري صورتونو کې صورت اللیل او هغې نه وړاندې مخکې یو دو صورتونه ولولئ دا مسله به بالکل واضح شي فاما من آمن واتقى وصدق بالحسنى څنګه د آیت کریمه فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى بس مسله واضح شي انسان با د حق پرسته کوشش په خپل کوي چې دې کوشش شروع کړي نه الله و تایید وکړي الله و توفیق ورکړي او کده د باطل او د ګناه د دلال کارونه شروع کړي الله به هغه طرف ته روان کړي ځکه الله خو هر قسم اسباب ورکوي مباشر انسان دی مباشر انسان دی او د هغې حکم او نتیجه ښکاره کوونکی څوک دی هغه الله دی الفاسقین دا د فاسق جمع دی فاسق دا وتری د فسق نه اسم فاعل او دا لفظ بنیادی طور د فسق الرطب دینا ہوتا ہے فسق الرطب فسق الرطب څه معنی ده د کجورې هډوکې هغه چې کله د خپل پوستکي نه بار راشي کجوره اوښلېږي که نه او د هغې هډوکې بار راشي نو عرب وایي فسق الرطب
کله چې یو انسان د الله د مقرر کړي شوي حد نه باروزي دی ته به څه وایي فسق او دا سړی فاسق دی. اوس فاسق خو یو کلی چیز دی کلی مشکک شه. که یو سړی مستحبات هم پرېږدي نو د ته هم په دې بنیاد باندې فاسق وایي چې د ثواب د حصول نه ووت. سنتونه که پرېږدي ته هم فاسق وایي. واجبات که پرېږدي هم ورته فاسق وایي. منځ که پرېږدي فرایض هم ورته فاسق وایي. او که توحید یې پرېښود نو هم ورته فاسق وایي. فاسق اطلاق د وړیکې مخالفت نه والې تر اوږد مخالفت لوی مخالفت پورې دې ټولو ته به څه وایي فسق. دا به فاسق وي. اوس د معنی تعین به ته د ما قبل او ما بعد په استعمال ګورې. قرآن چې دلته کې تذکره کومه کوي هغه په قرآن مجید د ایمان ده. په قرآن مجید ایمان ساتل فرض دي که فرض نه دي؟ فرض دي. یو سړی د هغې نه انکار کوي ایمان نه لري دی مسلمان دی که کافر؟ کافر. په دې وجه مفسرین معنی څه وکړي وما یدل به الا الفاسقین ای الکافرین. دې وجه دغه ده چې د فسق اطلاق خو په لږ خروج باندې کېږي او په ډېر خروج باندې به هم کېږي. خو استعمال تعین به څنګه کوي د معنی تعین دا به د استعمال ځای ته ګوري چې په کم تناظر کې دا راغلی ده. لکه سورة الحجرات کې راځي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. هلته د فاسق څه معنی کوي؟ دا معنی کوي کافر معنی خو نه شي کولی. نو څه معنی به کوي؟ موږ ته دې معنی چې خولی شوې ده کچې کانو والا کراشي تاسو ته څوک کچاو غوږونو والا. کچاو غوږونو والا سړی هغه چاته وایي چې هغه نه خبرې ته سوچ کوي او نه په دې پوهېږي چې زه ولې یو خبره بغیر د تحقیق نه بل چاته وکړم. دلته کې فاسق په دغه معنی دی د ګناهګار په معنی نه دی. زموږ خلک دې معنی ګناهګار کوي. ته دې معنی بې اعتماده سړی هم کولی شي. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. که څوک بې اعتماده سړی تا راشي یو خبرې وکړي نو د هغې تبیین وکړي. په بهر کې هغه هلته کې فاسق په دې معنی باندې نه دی دا کوم چې مونږ دلته کې وایو. د فسق خروج عن الطاعت ته وایي. خوا که هغه مستحبات پرېښودلي دي هم خروج عن الطاعت. ٹھیک ہے گناہگار بنے ځان له مسله ده لیکن خروج عن الطاعت شته ده. او حدیث خو بتاویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خویسقه استعمال چې کوم دی اطلاق دا په منګ کړی دی. فرمایل به د شپې چې کله تاسو سملې نو یو خدای چې ورونه هم بندوي. دویم دا دی چې رڼاګانې هم مړې کوي. دا د رڼا د بلولو دا شی مه کوئ د شپې. د شپې بعضې خلک کمره کې ملاسي ځان ته به لایټ بل کړي چا ورکوټې بل کړي دې سره بې شمېره جلدي امراض پیدا کېږي. بې شمېره بیماری دې سره پیدا کېږي. تیاره کې چې کم خوب کېږي او ډونګېږي. کم کور کې ماشومان یې هغه ځان له مسله ته عذر وایي که نه. ماشوم یې بیمار دی بل پر 10 منټه 20 منټه پس پاسي هته به څه رڼا کوي هر وخت هغې ته اعذار وایي. خو عامو حالاتو کې چې انسان په توره تیاره کمره کې سملي نه د هغه خوب ډونګی شي راحت ورته میلو شي. او بل هغه زمانه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کوله د هغې وجه یې ښودلې وه هغه دا ده چې ډیوا کله بلی نو پخوانی ډیوې دا به د شړشمو په تیلو باندې بلې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شړشمو د تیل هغه باتی چې کومې فتیله د هغې سر کې اور لګېدلی بلیږي. نو خویسقه راشي خویسقه منګک هغه د شړشمو دا تیل سټي او چې کله یې لږ غونده وخوري نو بیا ځان پسې هغه راښکي. او بیا یې فرمایل چې زمونږ چتونه خو د جرید دي د کجورې د څانګو دي اور هلته کې ورسېږي نو هغه ټول کور چې کوم دی هغه وسوځي. نو حدیث کې د خویسقه لفظ استعمال کړی دی د منګک دپاره. ډېر هوښیار یې د ما له برید یو منګک راغلی د ما له چا دوايي راکړې وي دا ورته ولګوه ما کې خو دا په هغې طریقه باندې سار چې نن ساره نه خبره چې لړم نو ما یې
دوايي خو یو شی نشته د خوړلی مړ شوي وی چې لاړم دراز مې راښه نو دراز کې هغه شی چې کوم ما یخې هلته کې هغه هلته کې پروت و او منګک پکې ناست ښه مزېدار هلته یې وړی کولو کړی دی خوړلی ده نه دی یو ډېر چالاک څیز دی فویسقه ورته په دې بنیاد باندې وایي قرآن مجید کې په سورة الکهف کې د فاسق یا د فسق استعمال دا د شیطان دپاره شوی دی کان من الجن ففسق عن امر ربه ففسق عن امر ربه څه معنا فخرج عن طاعت ربه مطلب دا ہے چې د رب نافرمانی که هغه لږه نافرمانی دا هم فسق دی که هغه د شیطان غوندې نافرمانی نو هم فسق دی که هغه د منافقین غوندې نافرمانی نو هم فسق دی او که هغه د کفار غوندې نافرمانی نو هم فسق دی او که د مسلمانانو بد عملو څه ګناهونه دي نو هغې ته هم څه ویلی شي فسق خو استعمال د هغې به هر ځای کې معنا مراد هغه اخلي کم چې هغه جمله کې وړاندې رستو راغلي زي بس كي يقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر अच्छे उसके दीवान بیا ونور سره وایو ان شاء الله سلمان ستړی شوی دی نو سر وباسي نو ستړی خو نه یم هلکه چې اوس کې غاړه کې ده